چې په افغانستان او پاکستان کې داسې یوه طبقه شته چې هغه دا دواړه ملکونه جنګول غواړي او په دې جنګ کې خپل معاشي مفادات ګټل غواړي. خو موږ به انشاءالله دا دواړه ملکونه چېرته هم جنګ ته پرېنږدو. او کم خلک چې د افغانستان دي هغوی جنګ ته ډېر پامتدار دي. په هغې کې اکثریت هغه خلک دی چې هغه د ملک نه بار دي. دې وجه نه زمونږ د دواړو ملکونو کې د یارۍ دوستۍ او د ورورولۍ نه علاوه بل هیڅ چانس نه لرو. کتونکو کاشف عارف ما پېښور نشترحال کې موجودي ما د مولانا سمیع الحق شهید په خدماتو په اعتراف کې په پېښور کې یو دستوره کېږي. په هغې کې موږ سره د جماعت اسلامي پخوانی مرکزي امیر سینیټر سراج الحق صاحب موجود دی. دې سره خبرې تر ډېره مننه د اخرا کولو. نن مو په دغه دستوره کې ګډون وکړو. څه به وایي دغسې د عالمانو د شهادت سلسله روانه ده. تېره ورځ هم یو عالم شهید شوی دی. نو دغه قاتلان تاسو څه ګوري چې ولې نه مخې ته نه راځي؟ مولانا سمیع الحق صاحب شهید اسلام دی، شهید جهاد دی، شهید شریعت دی، شهید پاکستان دی. او مولانا سمیع الحق صاحب په شهادت باندې زمونږ پاکستان نه ټول امت د یو ډېر لوی عالم نه د یو قاید نه محروم شو. ولې هغه دومره شاګردان جوړ کړي دي چې په افغانستان کې او پاکستان کې او په عربو کې او په امریکا او افریقا کې هر ځای کې د دارالعلوم اکوړه حقانیه طالب علم به تا ته میلاویږي. د علماو دا شهادتونه د دې خبرې ښکاروالی کوي چې دلته یو پټ داسې لاس موجود دی چې هغه علما قتل کوي، مدرسې بدناموي، جوماتونه ختموي او علما بدناموي. ولې نن په علماو کې یو بیداري ده الحمدلله او د دې سازشونو به موږ په شریکه باندې مقابله کوو. دا د دې حکومت ناکامي ده چې د مولانا سمیع الحق صاحب قاتلان د اوسه پورې گرفتار نشو، د مفتی شامیزی قاتلان گرفتار نشو، د مولانا حسن جان صاحب قاتلان گرفتار نشو، دا اوس چې کوم علما شهیدان شو د هغوی ټول قاتلان. دې مطلب دا دی چې دلته قاتلانو ته ازادي ده. او د اردو یو شعر دی چې قاتل کا یہ دلیل منصف نے مان لی، مقتول خود گراتا خنجر کی نوک پر. نو دا د دې حکومت ناکامي ده او موږ په دې غندنه هم کوو، د افسوس اظهار هم کوو. د پاکستان او افغانستان مذاکرات روان دي. مولانا سمیع الحق صاحب هم د افغانستان او پاکستان یو اهم شخصیت و. جماعت اسلامي هم په دغه حالاتو کې یو ښه کردار ادا کړی دی. څه به وایي دا کوم مذاکرات چې روان دي بیا د حکومتونو د سیډ نه بیانبازي کیږي، څه کردار ادا کول پکار؟ ګوره دا بیانبازي دا خو داسې ده لکه په پټرولو باندې چې ته په اور باندې پټرول اړی او دمکیانې ورکول دا د مسلو حل نه دی. موږ ډېر افسوس اظهار کوو چې په افغانستان او پاکستان کې داسې یوه طبقه شته چې هغه دا دواړه ملکونه جنګول غواړي او په دې جنګ کې خپل معاشي مفادات ګټل غواړي. خو موږ به انشاءالله دا دواړه ملکونه چېرته هم جنګ ته پرېنږدو، ځکه چې جنګ دا د هندوستان په ګټه دی، دا د امریکې په ګټه دی. موږ خواجه آصف ته هم چې د مذاکراتو قیادت کوي د هغه په تند او تیز بیاناتو باندې ورته توجه ورکړې ده چې دا الفاظ استعمالول د جوړې نه دي، په دې سره نفرتونه اضافه کیږي. او کم خلک چې د افغانستان دي هغوی جنګ ته ډېر پامتدار دي. په هغې کې اکثریت هغه خلک دی چې هغه د ملک نه بار دي. دې وجه نه زمونږ د دواړو ملکونو کې د یارۍ دوستۍ او د ورورولۍ نه علاوه بل هیڅ چانس نه لرو.